حرام څوک څه هم دغه حرام شیز کوي دغه لوی جرم دی. وجود د دینه کچری دغه مسلمان وي حرام خور وي وجود د دینه د مسلمان ولی نه وي خدا الله جل جلاله دشمن دی. حرام دا غنه دی چې ته چانه مال په ناجایزه طریقې سره دغه واخلي بلکې هر یو شیز په ناجایزه طریقې نه ته راخلې په ناجایزه طریقې سره دا حرام دی. یواز مکه دی په حرام باندې تا نیولې د هغه کې ته خپل آمدن کوې دغه حرام دی تا دپاره. ځمکې کې غنم او جوار کرلی شوي دي ته ورته ورغلې په پټه باندې هغه نه د غلا د وکړه دا هم حرام دی. په کور کې یو شیز تا دپاره جایز نه دی هغه تا پټ کړو دغه چې شی دی دغه حرام دی. جماعت ته راشه جماعت کې تا یو شیز راغستو استعمال کې د راغستو دغه چې شی دی دا هم حرام دی. نن سبا کې تاسو په معاشري کې سوچ وکئ حرام ته سړی سره حرام یې نه بیا مقدس ځای جماعت اوس جماعت کې هم غلې شروع شوي دي عزیزان. مسلمانانو نه دا خلک جماعتونه بندوي تلې ورته لګوي. یو کافر نه راځي یو هندو نه راځي څه یو مسلمان ته هیروي څه دا بغلا وکي بلکې د خپل ورور مسلمان نه دغه ډریږي چې جماعت کې بغلا وکي. حتی کې څه په شهرونو کې ځان دپاره چپل هم مخته کې دی وجه دا هغه دی سمانه به څوک چپل پټ نه کړي. دومره حالات شوي دي. اوس مو دغه یو فوټو په فیسبوک کې لیدو یو پټو هغه بمبي دي بمبوی ته هم زنځیرونه یې لګولي دي عزیزانو ولې څه دغه بمبي چوک پټي نه کړي. دومره حالات دغه مسلمانان دی حد ته رسیدلی دي چې حرام سره تمیز هم نه کوي. څومره لویه ګناه دی. نبی علیه الصلاة والسلام یو مثال ذکر کړی دی. هغه مثال دغه دی یو کس لګی شي په 10 درهم باندې یوه کپړه ځان ته واخلي په دې کې یو درهم حرام وي 9 درهم حلال وي دغه کپړې په بدن باندې دی واچولې دا څومره هم عبادات کوي یو شیز هم دی نه قبلیږي. څومره سخترینه ګناه دی. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو انسان هم یوه نوړۍ په حرامه باندې خېټې ته واچوله 40 ورځې دی عبادات نه قبلیږي. دا المنځ کوي دی ولا المنځ نه قبلیږي. دا تهجد کوي دی ولا تهجد نه قبلیږي. دغه دعاګانې غواړي دی ولا دعاګانې نه قبلیږي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ابل حدیث دی کل لحم نبت من سحت فالنار اولا به. کوم یوه غوښه هم چې د حرامو د وجې نه زرغون شوه پیدا شوه د دې غوښې دپاره اور د ډېر زیات مناسب دی. مطلب یې دغه دی چې دغه غوښې ټوکړه دغه جهنمي ځای شو بس دا به جهنم کې خامخا سوځي. نو ولې موږ په دنیا کې خپل ځان دپاره جهنم انتخاب کوو؟ ما عزتمند مسلمانانو حرامونه موږ څه دعاګانې بار بار دعا کې غواړو څه حرامونه مو وساتي حرامونه مو وساتي وجه د هغه دی په احادیثو په قرآن کې د حرامو ډېرې سختې نه سخت نقصانات راغلي دي او سختې سزاګانې راغلي دي. ټول نحوست څه په کور کې راځي هغه په اندي باندې راځي ستا په مال کې به ذره برابر هم شوي حرام وي. که چیرې ذره برابر هم ته یوه ټوکړه هم په خپل مال کې حرام وګرځېده د ټول مال خراب شو. دې د وجې نه عزتمندو مسلمانانو حرام ته خو به مونږ سره هغه خپلې ګوتې به هم نه ورنږدې کوو بلکې متشبه شو کوم شیزونه دي مغه به هم مونږ ځان ساتو په یو ګوڅه دغه شی متشبه ده. اوس مونږ ته پاته نه لګي دا به حرام وي که حرام نه وي غنه هم سړی ځان وساتي هېڅ پاته نه لګي دا به حرام وي یا حلال وي. دې د وجې نه دغه حرام شیزونو نه ځان ساتل پکار دي. هغه تذکره کوي.